ما بدر توي کنا والله بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو دا ویډیو د هغه قربانی متعلق ته چې په کور کې سلور 15 ورونه مثال هغه اوسېږي مشترکه او هغه ار یو ورور کاروبار کوي پیسې راوړي او خپل والد صاحب له یا والدې له ورکوي هغه سره هغه پیسې جمع کوي نو دا خلک به قربانی څرنګه کوي نو د دې طریقې کار خدا دی چې هر یو ورور کاروبار کوي او پیسې راوړي او پلار له ورکوي هغه د پلار ټوله خرچه چلی نو بیا په دغه پلار باندې قربانی واجب ده اوس د الکانو باندې قربانی واجب ده او کنه چې راکم کاروبار کوي نو موږ به دې ته ګورو که هر یو هلک پلار له پیسې ورکوي او دغه پیسو نه پس د الک سره د نصاب مطابق پیسې بچت وي یا ځان له پټې جمع کړې وي او د سره دومره پیسې وي لکه مثال د 52 تولې چاندي عمره قیمت لکه هغه تقریبا 1,48,000 1,49,000 روپۍ جوړیږي دې سره د پلار له چې کومې پیسې ورکوي روزانه مزدوري یا میاشتې د هغې نه علاوه دې هلک سره دومره پیسې وي چې هغه د نصاب ته رسي نو په دې هلک باندې ځان لم بیا قرباني واجب او فرض ده او که چېرته څلور 15 ورونه هغه کاروبار کوي پلار له پیسې ورکوي نو بیا خو په پلار باندې لازم ده او دې ورونو سره مثال پیسې جمع کړي وي خو هغه پیسې نصاب ته نه رسي نو بیا په دې ورونو باندې د پلار په دې زامنو باندې قرباني واجب نه ده بیا صرف په پلار باندې ده نو دا هغه چې په کور کې ګڼ شمار رونه وي او کاروبار کوي او پلار له مشترکه پیسې ورکوي نو د هغې قرباني حساب بسي نو دا مې تاسو سره د هغې متعلق هغه ویډیو کړله چې په پلار باندې ده خو دا ورونه به ګوري که دې سره د نصاب مطابق پیسې بیلې پرتې وي نو په دې باندې ځان لم قرباني ځان له به بیله قرباني کوي هغه واجب ده او د پلار وله جدا ده نو دا د هغې مکمل تفصیل دی که چاته بیا څه مشکل وي نو زما هغه د وټساپ نمبر تاسو سره په دې ویډیو کې شریکېږي نو په هغې باندې تاسو رابطه هم کولی شي الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې صحیح عمل کولو